بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولو پښتنو ته، ټولو پاکستانیانو ته، بیا ټولو مسلمانانو ته، بیا ټول انسانیت ته اپیل کوم چې د ما आवाज چاته هم رسیږي، چې د ما आवाज صرف دا ونوري چې د आवाज مخکې ورسي. دا کومه وبا چې راغلی ده او کومه وبا سره نن ټوله دنیا مخامخ شوې ده، د دې سره نن خبره دا ده چې سعودي عرب وزارت الحج دا اعلان وکړو چې حج د پاره د بوکینګ هوټل ما کوي. نو دا د دغه خبره نشاندهی ده چې د دغه وبا نه بچ کولو لپاره موږ سره د ټولو نه اول د الله تعالی مدد ته او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث مفهوم دی چې تدبیر اول دی. نو مونږ لا په دې باندې هیڅ قسم لا شرم نه ده پکار چې مونږ ځان ته دا خبرې ودرو چې یاره دا خو مرګ مقرر دی. نه، مرګ مقرر دی خو تدبیر اول دی. نو کم احتیاطي تدابیر چې د حکومت طرف نه، د حکومت طرف نه کم ادارې عوامو ته وښیي یا عوامو ته ووایي، نو زما پښتنو ته، پاکستانیانو ته، مسلمانانو ته، بیا ټول دنیا انسانیت ته اپیل دی چې په هغه باندې پورا عمل وکړي. دا د مونږ او د تاسو، د مونږ د تاسو د بچو او د نسلونو او د قوم او د ملک فایده ده او مونږ له ځان د دغه وبا نه بچ کول پکار دي. زه به په حقیقت کې یوه خبره نن وکم چې زه په حکومت کې پاتې شوی یم. زمونږ حکومت ډیر غریب دی، زمونږ سره وسایل نشته. الله دې ما کوي چې مونږ د چا دپاره مثال وګرځېږو او مونږ بغیر د وسایلو نه صرف او صرف په څه بچ کیدای شو؟ په احتیاط باندې او په احتیاطي تدابیر باندې. نو مونږ به د نورو ملکونو نه زیات پکار ده چې مونږ احتیاط وکړو او زیات احتیاطي تدابیر اختیار کړو چې دا مونږ د چا دپاره مثال ونه ګرځېږو، مونږ د خلکو دپاره یو عبرت وګرځوو چې د په کمو وسایلو باندې هغو خپل ځان د دغې وبا نه زیات بچ کړو به نسبت د هغو ملکونو چې هغه ځان ته ترقي یافته ملکونه ویل، د هغو ملکونو نه چې چا سره د دنیا نه د ټول نه زیات وسایل وو. نو د ما د اپیل دی چې اول احتیاط، بیا احتیاطي تدابیر او بیا چې صدر ته د حکومتي ادارې وایي په هغه باندې امانه کول. انشاءالله تعالی چې ما د عجز مشر په حیثیت باندې زه دا خبره تاسو ته کوم، انشاءالله چې تاسو به پوره عمل پې کوو او د دغه فایده به تاسو ته، مونږ ته، مونږ قوم ته، مونږ ملک ته رسیږي انشاءالله تعالی. والسلام.